قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. وا دې رامنډه کا امور رامنډه کړ چې بچیا میلا مې سپاره شت چال ورشه وې چې دا خدامه اور خړاول ولا مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړنګي وای په ایمان چې دا تاسو څومره خزيزي داسې یې کنه د کمل چې د څه شرمېدلي خلک ای سره به چل کې دا حسن د دې بیا د دمه په سمخي رحمان بابا وی چې په مخې د ارچا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ماچین شي مې وینا درې نه روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناس نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اجو ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه درس پیرا وسته ونه هغه کې نو لپکې نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کی مال ورته چې دی خراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو وی جی دا زنانه د مخ کې سیټ ما دا خو زنانه نه دا خو شامله حتا دا زنانه ده کستا موري ستا خوري ستا خزي خو زه به ورته سیټ پرېدم راځه پکې نه وا او کدا پینځله که خلکو بیګام کتلی نو راوله په دامنس کې دې سړو کې نه و چې دام خوشاله شي او دا سړی مو خوشاله شي خار رستو چې کینو لنو د ورپسې خړ خړ کته نو مال راوله تل مالو درو چې وې درول مالاله کا خبره وره اگر امنډه کې چګینی سیټ ورته پری دی مال ته خو ککړه په نه پری په فارش دا در نه روانه شو نه شرمې دلو به غیرت د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپل خزرم چرته ډولې شي هغه خزې درته سپایخ کاری چې کمی په کورونو کې ناس دي او تاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا ده لکه یو سړیو په خوا بداینده وي په بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانی چې ګرځي داسې په خوا اینده وي ګرځېدې نو یو سړی په اینده وي داسې په دې ځای چونډه ولګوله او منډې کړې جمعات کې په مانځه ودرېده نو اینده ولاړو یو سپای ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپای ورته وی هغه اینده ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشي تاسو دواړه غاړه وځي اته د دې پورې درته د پشکال چې د خانو ټغېږي ما دې نیکی ولینا نیکی خو به دې نسی کنه زه چې جیل تلاشم قسم په خدای دې چې ما مزيوي د جیل خلک الواغانه په خيو وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواغانه په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواغانه په خولي مال زه خو جیل زه چې چار ټایم په مزه کې وي که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې وي دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړ او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې
د صدر په کلب کې بربند کړي او داسې کړي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب ویلو د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصوله مارشالله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوار جیل کې وما چې بیا مارشالله عدالت ته پیش کړو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی. صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دان دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیش او یو سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو بچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه راوغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم کړي میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلوڑ واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما کو نوے وعدہ کڑے دیو ما سے نوے طلاقی سے خبر داغم ورواچول ما ماشاءاللہ عدالت ہوئی تھی ابھی مالب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے 3,000 روپے جرم کم اور پمیز باندھے 3,000 روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئی تھے تو یہ خبر پوئے گئی چاہتے ہوئے لیکن پدې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم جا تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کڅوک په کور کې ګډیږي وای بس تاسو کار دې مونږ سره یو سیږي حلال عین هغه ته وای حلال عین ناغه چې خزه بوډه دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمې دلې قوم ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد اجمه موږ کې مې مالک قرض جیل تلاړه مې یو आवाज وکړ بس موږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې برا شي ما په دې قبر شکرېګ نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نه زکا ما حضرت وی چې څوک معبود دا جنازه بیا زکو مالدار راغی زو د چرګي چرګانو ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولوی صاحب خیر دي ډېر خیر نور الحمدلله په دې موږ جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وځي که خیال وکینو هلکه دا چلم در یو مخداس بیا داس بیا داس مانا رب دې پرې لراوي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشي هلکه خدا سے غاړه ورکو بس لاس ملو داس السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه
به ورته لکه د ټپوس وزر یو پړپی دغه د شان صحابه بیانې زم چې د جمعات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غلوک ټول مې کې چک او په دې اټک سین کې مې ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وی چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نو التا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول د جومات کې چې ناستي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه یې ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېدی ویل خیر راوړئ خدای مو بخه ویل نه ده پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت هله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا رسایي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناستي جی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټه ونه نیسي ښه بیا کم چې د دوی تالیسک دي د دوی تالیسک ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراس والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر دی الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراس ورکم دوی څه وایي دا یو سوشل پسند دا یو سوشل پسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشل پسند دی هغه ته مې چې یو ستن والا سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای که نه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې
حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تاخه زوی له کلاشن کوپ ور کړې نو واده کې برانه ده د بالا مړې پته چا به دا شاخه تماچ کړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي دوی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماق نکړم د قوم زماق نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن خوري وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی ویلی دا ستاسو چیلی چې ځي او راځي که نه کله دا کل کې کله دا کل کې کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا یو دا خدای کمقلونه وایي هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخکم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې وایي خدای پسې دا کمقل تاسو وای په ایمان کې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپه شي داسې خپه شي لکه زما پلار چې خپه تللی دی قبر ته خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی او خورا او سټه او لاس چتکا د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس چتکې چې دا والي او یویس په بنیره لا الواګانې الوا د کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو ځای دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه کمقل دي لکه ما ته یو ورځ د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي یو راغی ما ته وایي چې یاره اچکې پکانا بکارے مولوی صاحب صدر کے زه بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے سلون ہو اگر اشتیا دے گا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کے مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یار کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دوم نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی خپل پاس وړاندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته
یو ترک سره زه تانه ټوله نشاو باسم کنه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي کنه دا د یو ترک دی او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارای کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غرم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش دیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر مقصد دی ویلی او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونین استندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به بیوقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچا بستر نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مونږ کورته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پتا ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناغي خزن ځان سره کسٹمنی برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیسم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزا زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څه خور سره شته نه داسې نو دا زمونږ د خپل بډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه کوي چې دا نور چې دام کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه ولاره نه منډه کړي دا څه کمقله پکې نه